بسم الله الرحمن الرحیم. او نن به موږ په انټي کینسر ډرګ کې چې دی هارمون چې دی هغه به ډسکس کوو. یعنې مطلب چې چاته کینسرز وشي نو د هغې دپاره د هارمون څه تراپي ده. نو آیا اوس موږ چې دی ګوره هارمون کوم چې ډیپنډنټ کینسرز دی که نه، مطلب دا چې کم فیمیل دی چې په هغو کې یا میل دی چې په هغو کې هارمون سیوا شي یا په هغه هارمون کې څه چینجز راشي، نو د هغې د لاسه زموږ سره بیا په هغه پیشنټ کې چې دی یا برېسټ کینسر وشي یا پکې پروسټیټ کینسر وشي یا چې کوم دا انډومیټریم دی فیمیل چې کوم که نه هغې کې کوم انډومیټریم وال چې دی په هغې کې زموږ سره چې دی یعنې ټیومر یعنې کینسر چې دی هغه پکې جوړ شي. نو دغې کوم چینجز وغیره چې دی هارمون د لاسه راشي او بیا زموږ سره کینسر کاز کېږي، نو د هغې دپاره د علاج دپاره بیا موږ څه کوو، هارمون انټاګونست چې دی هغه ول ورکوو. نو اوس په هغه هارمون انټاګونست چې دی یعنې مطلب اسټروجن انټاګونست چې دی هغه موږ بیا څه کوو، ورکوو په دې ټریټمنټ کې. نو پرایمري که موږ وګورو کوم برېسټ کینسر چې وشي فیمیل ته، نو په هغې کې موږ چې دی دا انډروجن چې کوم دی دا استروجن چې کوم دی انټاګونست دا پکې ورکوو په برېسټ کینسر کې. او د دې نه علاوه که موږ وګورو چې په میل دی په هغو کې کوم پروسټیټ کینسر وشي نو د هغې دپاره بیا موږ انډروجن چې کوم انټاګونست دی هغه موږ ورکوو. د دې نه علاوه که مونږ وګورو نو زموږ سره چې کوم کارټیکوسټیراید دی دا زموږ سره دا پارټیکولرلی که مونږ وګورو دا یوزفول دی. کله چې زموږ سره یعنې مطلب لیمفوسیټک لیکیومیا را سره وشي او کم لیمفوسایټس چې دی هغه زموږ سره څه کېږي ابنارمل د هغې دغه سیوا کېږي ډېرېږي ورو ورو که نه، او هغې د لاسه بیا زموږ سره کم لیمفوماس چې دي هغه جوړ شي. نو د هغې د علاج دپاره چې دی مونږ بیا څه کوو، دا کم انډروجن کم انټاګونست چې دی دا ورکوو. ځکه چې کم دا لیمپیټک سیسټم دی په دې کې دننه چې کوم زموږ سره دا لیمپیټک سیس دی زموږ سره د هغې پروډکشن چې کوم دی هغه زموږ سره اوور شي، یعنې مطلب سیوا شي. نو دې سیچلو کې دغه کارټیکوسټیراید چې کله مونږ ورکو نو دی لاړ شي هغه زیږي ته، او په هغه زیږي کې چې دی د دغې کوم د اوور پروډکشن چې کېږي هغه زموږ سره څه کړي، کیل کړي، یعنې مطلب هغه څه کړي ډسټرای کړي، اریډیکیټ کړي د باډي نه. اوس زموږ سره که ګلوکوکارټیکوایډز ته مونږ وګورو، نو اوس زموږ سره چې دی مطلب په کینسر کې د ګلوکوکارټیکایډ څه کار دی، نو په اصل کې که مونږ وګورو دا زموږ سره یو انټیګرل کمپوننټ دی. د انټیګرل کمپوننټ مطلب دا دی چې مطلب یو امپورټنټ اهم کمپوننټ دی چې دا مونږ څه کوو، کوم زموږ سره چې کوم لیمفوسیټک لیکیومیا وشي، یعنې مطلب کوم چې په لیمپیټک سیسټم کې زموږ سره دغه کینسر وشي او بیا د هغې د لاسه لیمفوسایټک لیکیومیا وشي، نو د هغې د ټریټمنټ دپاره مونږ څه کوو، دا ډرګ ورکوو. یا دې نه علاوه که مونږ وګورو زموږ سره چې کوم هچکن لیمفوما وشي یا کوم نان هچکن لیمفوما وشي، نو دا مونږ په هغې کې هم ورکوو، یعنې مطلب دا پکې څه کار کوي، مطلب بیسټ کار پکې کوي. د دې نه علاوه که مونږ وګورو دا پریډنیسونز چې کوم زموږ سره دی، دا پریډنیسون چې کوم دی دا هم زموږ سره چې دی یعنې یو مور چې کوم دی یو پورټنټ دی، یو پورټنټ ډرګ دی را سره، مطلب د دې اپیکیسي پوټنسي چې دا هغه ښه ده. او دا زموږ سره چې دی یو سینتیټک ډرګ دی پریډنیسون چې کوم دی، مطلب سینتیټک دا دی چې جوړ شوی دی، میمیکریک شوی دی. او دا زموږ سره اصل کې انټي انفلامیټري ډرګز هم دی، خو دا زموږ سره انټي انفلامیټري کارټیکوسټیراید دی زموږ سره. او دا چې کوم دی نو دا ډېر زیات بهتره دی په نسبت د چا د بل کارټیکوسټیراید چې کوم مونږ وي د هغې په نسبت دا ډېر ښه کار کوي. که ان کیس فرض کړي د دې دا ډوز چې کوم دی که دا مونږ ډېر زیات های کړو، یعنې مطلب سیوی کړو، نو ټیک ده، دا خو به زموږ سره چې کوم مونږ د هغه دپاره ورکوو د لیمفوسیټک لیکیومیا دپاره مونږ ورکوو، هغه خو سره صحیح ده ټریټ کړي، خو د هغې سره سره که فرض کړي دې ډوز مونږ سیوا کړو دا زموږ سره چې کوم اوور پروډکشن دی نو هغه هم کولی شي زموږ سره. د هغې د لاسه زموږ سره بیا هایپر یوریسیمیا کېږي، مطلب کم بلډ چې دا دغه چې دی یورین چې دی په هغې کې زموږ سره چې کوم دی اوور پروډکشن کېږي زموږ سره، یعنې مطلب کم یورین چې دی په هغې کې زموږ سره د یوریک اسیډ کم لیول چې دی هغه سیوا شي، او چې کله د هغې یوریک اسیډ لیول سیوا شي نو د هغې په رزلټ کې زموږ سره چې دی د هغې کې بیا زموږ سره لیمفوسایټس چې کوم دي د هغې څه کېږي بریک ډاون چې کوم دی هغه زموږ سره کېږي. نو دې چې دا ډرګس کله مونږ ورکړو نو دې څه کار کوي، د هغې چې کوم زموږ سره دا اوور پروډکشن کېږي زموږ سره، نو دې خو یو دغه چې دی سټاپ کړي. خو د دې نه علاوه که مونږ وګورو د دې زموږ سره څه سایډ افیکټس هم دي د دې ګلوکوکارټیکایډ چې هغې کې اولنی کم دغه چې دی ایډورس افیکټ هغه مونږ تاسو ته ووایي چې هغه اولنی زموږ سره څه دی، یعنې مطلب هایپر یوروسیمیا زموږ سره چې دی هغه کاز کوي. نو که په ایم سی کیوز کې راغی چې مطلب زموږ سره ګلوکوکارټیکایډ چې کوم دی د هغې هغه مین کم کله مونږ ډوز چې دی هغه سیوا کړو د لیمفوسیټک لیکیومي دپاره، نو بیا هغه زموږ سره څه کاز کوي، نو هغه زموږ سره هایپر یوروسیمیا کاز کوي، یعنې مطلب دا چې په هغې کې زموږ سره څه کېږي د هغې د یوز سره د دې د یوز سره چې کله سیوا شي هایپر یوروسیمیا وشي، او چې کله په هایپر یوروسیمیا وشي نو په هغه ټایم کې زموږ سره چې کوم لیمفوسایټس د هغې بریک ډاون وشي، نو بیا زموږ سره چې کوم دا یورین دی کوم دا وړه بول چې دی په هغې کې زموږ سره د یوریک اسیډ چې کوم دی هغه کم لیول چې دی هغه هم سیوا شي، او د دې نه علاوه په رزلټ کې څه کېږي بیا زموږ سره کوم د لیمفوسایټس نو د هغې بریک ډاون چې کوم دی نو هغه
شروع شي. د دې نه علاوه که مونږ وګورو دا پریډنیسلون چې کوم دی دا مونږ په هغه مریضانو کې هم ورکوو، کم مریضانو ته چې زموږ سره کینسر شوی دی، په کینسر کې څنګه چې ما دا خبره وکړه چې مطلب لیمفوسیټک لیکیومیا ورته شوي دی یا هاچکن ده یا نن هاچکن ده، نو دا مونږ د هغې ډیزیز دپاره هم ورکوو. په هغه کې مونږ ځکه ورکوو چې کله زموږ سره ری ایمیشنز کېږي، زموږ سره ری ایمیشن دې ته وایي چې کله دوباره مرض کې مونږ یو د لیمفوسیټک لیکیومیا د هاچکن یا د نن هاچکن لیمفوما چې دی د هغې علاج وکړو او هغه دوباره ریوایز کېږي، مطلب دوباره بیا راځي، نو دا هغه دوباره د ختمېدو دپاره څنګه چې مونږ انټي ملیریا ډرګز به ورکول، مونږ به وایو چې مطلب دا دوباره چې کوم دی ریمیشن ونه کړي او بیا د هغې هغه به مونږ اریډیکیټ کول کمپلیټلی که نه، نو دغه شانتې چې دا ډرګز مونږ بیا په دغه کنډیشنز کې ورکوو چې زموږ سره چې دی دا کم هچکن یا نان هچکن یا لیمفوسیټک لیکیومیا شوي ده او که د هغې څخه لږ ډېر سیلز بچ شوي پاتې شوي دي چې هغه هم پاتې نه شي، د هغې ریمیشن وشي او هغه مکمل چې دی ختم شي، نو په دې ټیم کې مونږ څه کوو دا کم پریډنیسون چې کوم دي دا مونږ یوز کوو د دې لپاره دا بیسټ دی. دویم که مونږ وګورو ټیموزوفین چې کوم دی، نو ټیموزوفین چې کوم دی اصل کې دا زموږ سره چې دی دا زموږ سره یو استروجن انټاګونیست دی را سره، مطلب استروجن انټاګونیست هغې ته وایي چې کوم د استروجن زموږ سره لیول سیوا کېږي نو هغه لیول زموږ سره څه کوي، یعنې هغه کموي، یعنې مطلب دا زموږ سره یو استروجینیک اکټیویټي چې دا هغه زموږ سره شو کوي، خو دا زموږ سره څه دی مطلب دا زموږ سره مطلب ډېره زیاته چې دی مطلب کمي، مطلب کنفرم نه چې مطلب اني ټایم چې دی دا افیکټ چې دا هغه شو کوي، نو په دې طرح باندې په دې طریقه که مونږ وګورو دا کلاسیفیکیشن داسې شوی دی چې دا زموږ سره څه کار کوي، یعنې کیس پرز کې د پیشنټ دی د هغه استروجن لیول سیوا شوی دی، مطلب فیمیل د هغه ته برست کینسر شوی یا مطلب پروسټیټ شوی دا انډومیټریم کینسر ورته شوی دی، نو په هغه د څه د لاسه کېږي خو هارمونز یې سیوا شوی استروجن، نو دا هغه هارمون د کمېدو دپاره چې کله مونږ ټیموزوفین چې کوم دی دا ډرګز مونږ ورکړو دا استروجن انټاګونیست دی دې شلو کې چې دا زموږ سره څه دی کم د استروجن ریسپټر کم موډیلیټر چې کم دی زموږ سره هغه څه کوي، مطلب کم ته چې مونږ SERM ورته وایو صحیح ده، دې لاړ شي هغه سلیکټ کړي او سلیکټلی چې کوم دی په هغې باندې ایکټینګ وکړي، چې کله په هغې ایکټینګ وکړي د هغې نه بعد دی خپل کم میکانیزم ایکشن چې دی هغه شو کړي، چې کله دی هغه شو کړي نو په دې وجه باندې زموږ سره چې دی څه چینجز راولي، چینجز په کوم ځای کې راولي کوم چې دا موډیلیشنز دی په هغې کې چینجز راولي کوم د استروجن ریسپټرز چې زموږ سره، نو بیا چې کله زموږ سره کم برست کینسر شوی دی نو چې هغه پیشنټ ته دا ډرګز مونږ ورکړو دې شلو کې د دغه کم دا نارمل چې موډیلیټر استروجن ریسپټر ول چې د هغې نه به استروجن زموږ سره ریلیز کېدل SERM چې ورته مونږ وایو، دی خو څه کوي دی به په هغې باندې ایکټینګ کوو، چې کله دی په هغه ځای باندې ایکټینګ وکړي چې کوم دا برست کینسر والا پیشنټ دی په دې کې دې شلو کې دی د برست کم دا ټیشوز چې دی ته دننه لاړ شي، په هغه کې چې دننه کم زموږ سره استروجن ریسپټرز دی هغه زموږ سره پازیټیو وي، هغې ته مونږ پازیټیو استروجن ریسپټرز وایو، نو په MCQs کې دا هم راځي چې د پازیټیو استروجن ریسپټر دپاره مونږ کم ډرګز یوز کوو په برست کینسر کې، نو هغه ټیموزوفین دی، مطلب دا کم برست ټیشوز چې دی په هغې کې زموږ سره استروجن ریسپټر دی چې هغه زموږ سره پازیټیو وي، نو دا د هغې دپاره څه کوي سپیسیفیکلی چې دی هغه ټارګټ کړي او په هغه ځای کې چې کوم دا اوور پروډکشن کېږي د استروجن او د هغې نه زموږ سره کینسر کاز کېږي، نو هغه دې څه کې ډیکریز کړي، نو په دې وجه باندې چې کله زموږ سره په دغه ریسپټر باندې اوور استروجن دغه کېږي دې ته مونږ په دې وجه باندې بیا پازیټیو وایو، پازیټیو ورته مونږ په دې وایو چې مطلب په دغه ځای کې زموږ سره څه کېږي پازیټیولی چې کوم دی مطلب د استروجن ریسپټر چې دی د هغې ابنارمل دغه چې دی هغې نه سیکریټ کېږي، نو دا مونږ په دې کنډیشنز کې دی یوز کوو. د دې نه علاوه که مونږ وګورو نو په MCQs کې دا هم راتلی شي چې پس لاین اپ ډرګ چایس چې کوم دی د برست کینسر دپاره هغه سره پس لاین، نو هغه زموږ سره چې دی ټیموزوفین چې کوم دی دا زموږ سره پس ډرګ اپ چایس دی په برست کینسر کې. میکانیزم اف ایکشن ته که مونږ وګورو دا زموږ سره اصل کې داسې کار کوي څنګه چې ما تاسو ته وایي چې کوم دا برست ټیشوز دي په هغې کې زموږ سره چې کوم دا ریسپټرز دي هغه ریسپټر کم ریسپټر دی استروجن کم ریسپټر چې دی دی لاړ شي د هغه ریسپټر سره چې دی بانډینګ وکړي، چې کله دی د هغې سره بانډینګ وکړي نو که نارملي مونږ وګورو نو نارمل دا استروجن به څه کار کوو دا کم ریسپټر چې ول دی د هغې سره شلو کې بانډینګ وکړي، چې کله ورسره بانډینګ وکړي نو د هغه استروجن کم ریسپټر چې دی په هغې کې زموږ سره یو کمپلیکس جوړ کړي، چې کله زموږ سره کمپلیکس جوړ کړي نو په هغې نه بعد یې څه کوي ټرانسلوکیشن شروع کړي، چې کله دی ټرانسلوکیشن شروع کړي د هغه په ذریعې باندې چلو کړي ټرانسلوکیټ شي او دا نیوکلیس چې کوم دی دې ته دننه ورننوځي، چې کله دی د نیوکلیس ته دننه ننوځي په هغه کې دننه زموږ سره څه کېږي د DNA ټرانسکرپشن به کېدو، هغه ټرانسکرپشن چې کوم دی دا ټیموزوفین چې کوم دی هغه څه کوي سټاپ کړي، کوم چې هغه پروسس به سټارټ و شروع به هغه دې څه کړي یعنې مطلب هغه زموږ سره چې به نارمل کم سټارټ و نو هغه دې راکړي. اوس که مونږ وګورو
که زموږ سره وګورو نو نارملی به زموږ سره دغه طریقه کار کېدو چې دغه کم نیچرل چې کوم برست ټیشوز ول په هغه کې زموږ سره دغه ایسټروجن ریسپټر ول، دغه ایسټروجن ریسپټر به بانډینګ کوو، بیا به دغه څه کوو، دغه ایسټروجن ریسپټر چې د هغې چې به کله بانډ شو نو بیا به دغه ایسټروجن ریسپټر چې هغې به کمپلیکس جوړ کړو، چې کله به هغې کمپلیکس جوړ کړو بیا به یې ټرانسلوکیشن شروع کړو، چې ټرانسلوکیشن به یې شروع کړو نو دننه به نیوکلیس ته ننوتو، چې نیوکلیس ته ننوتو هلته به یې د ډي ان اې ټرانسکرپشن چې دی هغه به یې سټارټ کړو. دا خو دی هغه نارمل پروسس و. چې کله اوس مونږ فرض کړئ ټوموکسیفین چې دی هغه ورکړو، دا ټوموکسیفین څه چل وکړي، دی لاړ شي هغه ایسټروجن چې کوم ریسپټر دی د هغې سره بانډ وکړي، چې کله د هغې سره بانډ وکړي نو دغه ټوموکسیفین چې کوم دی هغه هم دغه کمپلیکس جوړ کړي، چې کله دی دغه کمپلیکس جوړ کړي د هغې نه بعد دی څه کار کوي، په دغه کمپلیکس چې کله دی جوړ شي نو د هغې نه بعد په دغه ایسټروجن کوم ریسپټر چې دی په هغې کې دغه ایبیلیټي نه وي چې دی څه جوړ کړي، دی دننه لاړ شي دی سیل ته او په سیل کې دننه ټرانسکرپشن وکړي. نارمل خو به دی ټرانسکرپشن کوو که نه، ټرانسکرپشن هغه پروسس به یې کوو او هغه ډي ان اې سینتھیسس چې دی هغه به یې کوو، کوم چې نیډډ ول د ډي ان اې دپاره به څه نیډ ول هغه به یې پوره کول. نو دی څه کې دی لاړ شي د هغه ځای سره بانډینګ وکړي، مطلب په هغه ریسپټر کمپیټینګ وکړي، هغه ریسپټر چې دی هغه څه کړي په هغه ځای کې د هغې هغه ایبیلیټي چې د هغه کمه کړي، چې کله هغه ایبیلیټي کمه کړي نو د هغې کار څه دی به ننوتو دی سیل ته او په هغې کې به یې ټرانسکرپشن کوو، نو دی هغه ټرانسکرپشن ونه کړي، د هغې هغه کم ټرانسکرپشن کم پروسس چې دی هغه سټاپ شي، چې کله هغه زموږ سره سټاپ شي نو دی د لاسه زموږ سره په هغې کې هغه ایبیلیټي ختم شي، چې کله زموږ سره هغه ایبیلیټي ختم شي نو دا زموږ سره کم دغه دی دا کم ټوموکسیفین چې کوم دی دا د هغې هغه افیکټ و، ځکه چې دی لاړو څه چلو کو د هغې په وجه باندې دننه نه دا ټوموکسیفین چې دی هغه دننه ننوتو د نیوکلیس ته او چې کوم دا ټرانسلوکیشن به زموږ سره کېدو نو هغې جوړېدو ته پرې نه ښودو، نو په دې وجه باندې دغه ډرګ چې دی هغه کمپلیکس جوړ کړو، چې کله یې کمپلیکس جوړ کړو نو زموږ سره هغه ایسټروجن چې کوم ریسپټر وز هغه زموږ سره څه شول چې کوم ریسپانس به یې ورکوو د اور پروډکشن دپاره هغه په هغه کې څه شي ناکامه شي، یعنې مطلب پیل شي، چې کله پیل شي هلته کې ټرانسکرپشن وشي، چې کله ټرانسکرپشن ونه شي بیا ډي ان اې نه جوړېږي، چې ډي ان اې نه جوړېږي هلته به ار ان اې نه جوړېږي، نو په دغه وجه باندې د دې دا ورک دی. دې نه علاوه که مونږ وګورو نو کوم زموږ سره چې دا ایسټروجن ریسپټرز دي په دې کې زموږ سره د یو کار بل هم کوي، ډیپلیشن پکې سټارټ کوي. ډیپلیشن دا دی چې کوم ایسټروجن ریسپټر دی په هغه کې ډیپلیشن کوي، هغه څه کوي ډیکریز کوي، د هغې خاتمه راولي، صحیح ده. نو په دغه په نتیجه کې زموږ سره څه کېږي د هغې سره چې کوم دا نیچرل ګروث هارمون ول چې هغې به څه کوو په دغه ځای کې به یې پروموشن ورکوو د سیلز لا کوم چې نور فیکټرز ول کوم چې به ګروث فیکټرز ول که نه چې هغې به څه کول پروموټ کول به یې دا سیل به یې څه کول کوم دا کینسر سیل چې دی به یې دې له به یې پروموشن ورکوو په ګروث کې د هغې په سایز کې د هغې په شیپ کې هغه کوم فیکټرز چې به یې ول چې هغه نیچرل کوم ګروث به یې کوو که نه هغه یې څه کړو هغه یې ولا انهبټ کړو، دا هم کار کوي، چې کله هغه انهبټ کړو دا یې په کومه طریقه انهبټ کړو چې هغه یې څه کول هغه ټول اکټیویټیز چې دی هغه یې سپریس کړو، نو چې کله دغه اکټیویټیز زموږ سره سپریس شي نو دغه اکټیویټي په سپریس کېدو کې زموږ سره د اډورس کم د ډرګ ریاکشن چې دی هغه په دې پیشنټ کې راشي چې هارټ فلیشز پرې راشي، کم د هغه چې مخ دی کم چې د هغه سینه ده یا مری ده یا کم نور وجود چې دی اورال باډي په هغې باندې سره سره چاپونه چې دی هغه پې سټارټ شي. د دې نه علاوه ویجینل بلیډینګ که فیمیل له ته ورکړي نو د هغو چې دی ویجینل بلیډینګ چې دی هغه شروع شي، کم چې پرې ده په هغې کې کوم د وینس ترمبوسس چې نو کله کله زموږ سره څه کېږي وینس کم ترمبوسس چې دی هغه هم سټارټ شي، چې کله وینس ترمبوسس زموږ سره سټارټ شي نو د هغې په رزلټ کې زموږ سره څه کېږي بیا هغه ترمبس چې دی هغه جوړ شي نو د هغه بیا هارټ دی دغه ته لاړ شي وینس ته یا آرټریز ته په هغه کې بلاکیج راولي او د هغې د لاس زموږ سره بیا څه کېږي دغه کېږي د هارټ ډیمیج وغیره چې دی هغه سټارټ شي. اوس که مونږ وګورو ګورئ دوی وایي چې مطلب میکینزم اف د سټیراید هارمون اکشن کوم چې دا مونږ سټیراید یا د هارمون یاد کول کوم چې دا ټوموکسیفین دي دا هم زموږ سره هارمون دی یا چې کوم مونږ دا کارټیکوسټیراید یاد کول یا مونږ دا پریډنیسونون یاد کول دی وایي په دې A نمبر چارټ کې وګوره دی چې مطلب د دې نارمل کار بس نو نارملی که مونږ وګورو دا زموږ سره سری چې کوم دا سټیراید دی زموږ سره دا ټول زموږ سره سره دا زموږ سره په ان اکټیو ریسپټر چې دی په هغې باندې دو څه کار کوي په ان اکټیو ریسپټرز باندې چې دی د هغې سره چې دی بانډینګ به یې کوو، چې کله به دی د هغې سره بانډینګ وکړو نو دغه کم ان اکټیو ریسپټر چې ول دا به یې اکټیو فارم ته کنورټ کول په دې سټرکچر کې ګورئ چې کله به دا اکټیو فارم ته کنورټ شول نو بیا به دې څه چلو کړو د هغې نه بعد به دې چلو کړو د سټیراید ریسپټر چې دی به یو کمپلیکس جوړ کړو، چې کله به کمپلیکس جوړ کړو مطلب دا چې کوم کرومټین چې ول د هغې سره به یې بانډینګ وکړو، چې کله به د هغې سره بانډینګ وکړو د ټرانسکرپشن چې کوم پروسس و هغه به زموږ سره شروع چې کله به د ټرانسکرپشن پروسس سټارټ شو د هغې په رزلټ کې به زموږ سره چې کوم ام آر ان اے و د هغې هغه دغه چې پروسس هغه سټارټ شي، چې کله د ام آر ان اے پروسس به سټارټ شو دغه شی به بیا د نور د پروسس فردر کېدو او څه چې به کېدو هغه ټرانسکرپشن پروسس چې دی هغه به کنټینیوس روان و. اوس که مونږ په دې دا نارمل میکانیزم دی د سټیراید هارمون او دا به څه کوي مطلب دا به زموږ سره چې دی ابنارملی کېږي نو بیا به زموږ سره څه کېږي د هغې په رزلټ کې به ابنارمل سیلز دغه کېږي
نو کوم وګورو په د ایم ار ان اے شو بیا به ایم ار ان اے بار څه کې سپیسیفیک پروتین به جوړېدل چې کله به سپیسیفیک پروتین جوړ شول نو هغه به زموږ سره افیکټ مطلب په سیلولر کم گروث چې دی یا کم پرولیفریشن چې کېږي په هغې باندې افیکټ کوو نو دا زموږ سره څه کار کوي چې کوم د کینسر سیلز ول په هغې باندې اکټینګ وکړي نو د دې په رزلټ کې به څه کوي هغه به زموږ سره چې دی د هغې په دې سیلز کې یا کم سیلولر چې کم دغه به کېدی اکټیویټیز هغه به هم سیوا کېدل او په دې سیلز کې به څه کوي پرولیفریشن به کېدو د هغې به ابنارمل گروث کېدو اوس که مونږ وګورو پر بی نمبر کې دی وایي چې مطلب اکشن اف د انټي ایسټروجن ډرګز که فرض کړئ مونږ د ټاموکسیفین یا ایسټروجن یا کم چې دی مطلب سټیراید پریډنیسولون یا کارټیکوسټیراید چې دا مونږ ورکو نو په دې کې ګوره دا نارمل کم سټیراید چې دی هغه خو مونږ خبره وکړو اوس دنګ چې په دې بي کې که مونږ وګورو په دې کې زموږ څه کوي چې کله مونږ دا انټاګونیسټ ورکړو د دې نه بعد زموږ سره څه کېږي کم چې دا زموږ سره هارمون دی یا چې کم زموږ سره کم دا سټیرایډز دي کم ته چې مونږ ایسټروجن انټاګونیسټ وایو په هغې کې زموږ سره ټاموکسیفین دی دی راشي دا سټیراید چې کم دی د دې سره کمپیټینګ شروع شي دې سره جنگ شروع کړي چې کله دې سره جنگ شروع کړي نو په هغې چې کم هغه ریسپټرز دی هغه ریسپټر سره دغه ریسپټر د نه واخلي مطلب په زور ته هغه ریسپټر واخلي او هغې پورې دی باند شي چې کله دی په هغې پورې خپل دغه باند کړي مطلب دا ریسپټر تی واخلي څنګه چې خلک وایي په زور یې دا ریسپټرز واغسون دغه شانتې دی دا ټاموکسیفین د دغه سټیراید نه دغه ریسپټر واخلي او په خپله پورې اټیچ شي چې کله دی په دغه پورې اټیچ شي نو دې نه بعد څه کېږي دغه کم ریسپټر چې دی په نارمل کې به دی څه کېدی اکټیویټ کېدل به دې سیلو کې دی اکټیویټ کېدو ته نه پرېږدي دی هغه شان په ان اکټیویټډ فارم کې چې دی هغې ته پرېږدي نو چې کله دی ان اکټیویټډ فارم شي مطلب کنورټ نه شي اکټیو فارم ته نو دی بیا سیل کولی شي دی د نیوکلیس ته دننه نه شي تللی او چې کله دی دننه نیوکلیس ته نه شي تللی نو په هغه رزلټ کې زموږ سره بیا ټرانسکرپشن نه کېږي چې ټرانسکرپشن زموږ سره بلاک شي نو بیا زموږ سره څه کېږي کم ایم ار ان اے چې کم دی یا کم د ډي ان اے یا د ار ان اے سینتھیسس چې کم کېدو د هغې لپاره چې کم میسنجر ار ان اے یا کم ټرانسفر ار ان اے وسیله د هغې چې لپاره چې کم سپیسیفیک پروټین ول هغه پردر هغه پروسس ونه شي چې کله هغه پروسس ونه شي نو زموږ سره څه جوړ شي هغه اکټیویټي چې کم دا هغه بلاک شي دا زموږ سره څه دا نارمل میکانیزم اف اکشن د ټاموکسیفین او که مونږ وګورو نارمل چې کم دی په دې ا ګروپ کې که مونږ وګورو نو میکانیزم د سټیراید هارمونز او بیا چې کله مونږ ټاموکسیفین ډرګ ورکړو نو بیا د هغې په رزلټ کې چې دی د هغې اکټیویټي چې ده هغه بیا څه اوس که مونږ وګورو زموږ سره چې دی ایرومیټیز چې کوم دي زموږ سره هغه انهبیټرز دي ایرومیټیز چې دي هغه اصل کې څه انهبیټر دي نو ګوره که مونږ وګورو په دې کې زموږ سره یو نارمل که مونږ وګورو یو ریاکشن کېږي چې هغې ته مونږ ایرومیټیز ریاکشن وایو نو اول خو تاسو دا وپېژنئ چې دا ایرومیټیز ریاکشن څه دی او د دې کار سره نو ایرومیټیز ریاکشن چې دی دا اصل کې زموږ سره چې دی دا ریسپانسیبل زموږ سره چې کوم دا نارمل زموږ سره کوم د اډرینل ګلینډز دی د دې نه چې څومره هم هارمون زموږ سره یا څومره کارټیکوسټیراډز دي چې د اډرینل ګلینډ نه زموږ سره خارجېږي نو دی څه کوي دی د هغې لپاره د هغې دپاره ریسپانسیبل دی یعنې مطلب د خبرې ده چې کله زموږ سره ایرومیټیز ریاکشن وشو نو په دغې په رزلټ کې به زموږ سره کارټیکوسټیراډ یا چې کوم څومره هارمون دی ډیفرنټ هغه به زموږ سره څه کېږي ریلیز کېږي به او خارجېږي به نو په دغه طریقه باندې به څه کېږي هغه پروسس چې دی هغه به زموږ سره روان وي نو مونږ که وګورو فرض کې دا چې دی زموږ سره د دې لپاره ریسپانسیبل وي نو کوم د اډرینل ګلینډ چې دی په دې کې زموږ سره چې کوم د ایکسټرا ایسټروجن کم سینتھیسس به کېدو نو دا زموږ سره څه کېږي دا دی په ترو باندې کېږي یعنې مطلب نارمل که مونږ وګورو زموږ سره چې دی په دې اډرینل ګلینډز کې چې دی په بهرنۍ حصه کې مونږ وګورو سوپرفیشل کم د پاسه حصه چې ده په دې کې د ایسټروجن سینتھیسس کېږي اوس دا سینتھیسس څوک کوي نو دا سینتھیسس چې دی د ایرومیټیز ریاکشن په ذریعه باندې کېږي او دا ایرومیټیز ریاکشن چې کله کېږي نو دا د چا په ذریعه باندې کېږي یو دغه دی زموږ سره یو ریاکشن کې چې دغه ایرومیټیز ریاکشن وشي د هغې په رزلټ کې زموږ سره چل شي دا څوک کوي دا زموږ سره چې کوم د انډرو سټیروډاینز زموږ سره یو سټیرایډز دی یا ورته مونږ ایسټروجن ویک ایسټروجن ورته وایو صحیح ده نو دا زموږ سره چل شي دا د هغې په ذریعه باندې دا ایرومیټیز ریاکشن کېږي چې کله دا زموږ سره د انډرو سټینیډاین چې کوم دی سټیرایډ ویک سټیرایډ چې دی یا مطلب مونږ ورته ایسټروجن وایو چې دا زموږ سره وون د دې په رزلټ کې به زموږ سره ایرومیټیز ریاکشن کېږي چې کله ایرومیټیز ریاکشن وشو دی به څه کار کوي دی به دغه د کارټیکوسټیراډ یا نور چې کوم ډیفرنٹ هارمون دي نو هغه به ریلیز کی دا نارمل دی هغه میکانیزم اف اکشن نو بیا کوم وګورو د څه کار کوي دی یو فلی رول هم ادا کوي زموږ سره په سکی چې کله مطلب زموږ سره کم دا ټسټسټرون چې دی یا چې کم زموږ سره د انډروجنز دي نو په میل کې انډروجن فل په میل کې ټسټسټرون فل او په کم انډروجن چې به جوړیږي نو د څه کوي دی په هغه کې هم اکټیویټي چې دا هغه خپل مین فلی رول چې کم دی هغه پکې ادا کوي یعنی مطلب چې کله دا ریلیزینګ وشي دی نو د په ذریعہ باندې زموږ سره ټسټسټرون او د انډروجن چې کم پروډکشن دی نو هغه هم کیږي او د دې چې کله دا ټسټسټرون یا انډروجن چې کیږي نو د دې د کېدو لپاره د څه ضرورت دی لپاره د ایرومیټیز ریاکشن ضرورت دی نو دا د نارمل میکانیزم اکشن دی که پرز کې دا زموږ سره وشي او دا جوړ شي نو بیا به زموږ سره څه کېږي دا پروسس چې کوم دی دا به زموږ سره ورو فردر روان او دغه ریاکشن به چې دی کېږي نو زموږ سره به هلته انډوسټیرون چې کوم دی د انډو
انډوروسټیروډاین چې کوم دي دا به زموږ سره چې دی ریلیز کیږي او چې دا ریلیز کیږي نو زموږ سره به څه کیږي ټسټوسټرون او انډروجین چې کوم دي هغه به زموږ سره جوړیږي. نو د دې خبرې مطلب دغه وین مطلب چې کوم ارومیټیز ریاکشنز کیږي دا زموږ سره په دې طریقه باندې کیږي او د دې علاوه دا ارومیټیز ریاکشن چې کیږي دا په کم ځای کې کیږي د ریسپټر کم ځای موجود دي نو دا زموږ سره په لیور کې په پیټس کې په مسلز کې یا چې کوم دا فیمیل دی خځې دي دغه په بریسټ ټیشوز کې دغه په سکینز کې زموږ سره دا موجود دي. د دې په ریزلټ کې چې کله دا زموږ سره ابنورمال سیکریشن د دیو شنو بیا زموږ سره بریسټ کم ملیګننسز چې زموږ سره کیږي کم چې بریسټ ملیګننسز دی په ټیشوز کې نو دا زموږ سره کیږي دا د ارومیټیز ریاکشن په جوابانه کیږي ځکه چې په لیور فیټ او په مسلز او یا کم بریسټ ټیشو چې په دې کې زموږ سره دا ارومیټیز ریسپټر چې دا موجود دي چې کله دا موجود دي نو په دې کې زموږ سره ارومیټیز ریاکشن کیږي چې کله ارومیټیز ریاکشن وشو دا غي په ریزلټ کې زموږ سره دا انډرو سټیروډاین چې کم دی استروجن سټیراید ویک چې کم ویک انډروجن سټیراید چې موږ ته انډروس ټیروډاین ورته مونږ وایو نو دا ریلیشن چې کله دا ریلیشن زموږ سره بیا څه کیږي ابنورمال چې کم دی ردی هغه سیکریشن کیږي نو دا زموږ سره چې دی په دې کې د دې علاوه کا مونږ وګورو نو دا ارومیټیز کم انهبیټر چې دی د زموږ سره څه کار کوي د ډیکریز کوي چې کم زموږ سره کم دا پروډکشن کیږي د استروجن دا زموږ سره څه کوي لو کوي په فیمیل کې نو ګوره نارمل میکانیزم اف اکشن ما تاسو ته وی چې ارومیټیز ستوي د ارومیټیز چې د هغه کار سره چې کله مونږ ارومیټیز انهبیټرز ورکو نو دا هغه دا کار چې کم دا فیمیل دی په دې کې د استروجن چې کم دی دا سیوا شي د هغه پروډکشن چې دی هغه لو کی ځکه چې په فیمیل کې زموږ سره استروجن لیول چې دا ډیر زیات سیوا شي بیا دا هغه د زموږ سره بریسټ کینسر یا انډومیټریوم کینسر چې هغه را سره کیږي یا زموږ سره فیمیل کې کم پروستیټ کینسر چې هغه کیږي نو په دې وجه باندې مونږ دا ډرګ چې کله ورکو نو هغه زموږ سره په دې فیمیل کې چې کم دی استروجن کم لیول چې دی هغه زموږ سره کم کې دي علاوه کوم ګورو اناستروزول چې کم دی یا کم لیټروزول چې کم دی دا زموږ سره دا اصل کې زموږ سره ارومیټیز انهبیټرز دي نو د څه کار کوي دا ډرګ چې کم دی د انهبیټ کوي زموږ سره ارومیټیز انزیم نو په ام سی کیو کې دا هم راځي چې مطلب زموږ سره اناستروزول شي دی او لیټروزول شي دی دا زموږ سره کم انهبیټرز دي دا زموږ سره ارومیټیز انهبیټرز دی دا موږ په سکه ورکو نو کله چې زموږ سره په فیمیل کې د استروجن هورمون پروډکشن سیوا شي او داغه د لاس زموږ سره دغه 3 ټایپ کینسر کې داغه د روکتام د لپاره داغه د سټاپ کې د لپاره مونږه دا ډرګز ورکو. د دې نه موږ وګورو یوز ان د پوسټ مینوپاوزل وومن وذ د میټاستاسټک بریسټ کینسر از د فرست لاین اف ډرګ دی وی چې مطلب کم فیمیل دی چې پاو کې پوسټ مینوپاوزل والا کم فیمیل دی او پاو کې زموږ سره میټاستاتیک بریسټ کینسر وشو دا د هغه د لپاره پس ډرګ چایس دی مطلب ډرګ بلایند دی نو په ام سی کیوز کې دا هم راځي چې مطلب کم پوسټ مینوپاوزل وومن دی مطلب هغه خځې چې دغه د 50 یا 40 سال عمر سیوا شي او دغه وومن چې دغه سټاپ شي نو مینسز ول سټاپ کیږي په هغه کې زموږ سره شي کوم استروجن چې دی هغه زموږ سره ختم شي نو چې استروجن ختم شي بیا زموږ سره د هغه مینسز نه کیږي چې کله مینسز نه کیږي نو بیا د هغه د لاس زموږ سره کیږي کم دا پوسټ مینوپاوزل چې دی په هغه کې زموږ سره میټاستاسټک بریسټ کم کینسر چې وشي نو بیا په هغه دغه لپاره د انهبیټ کېدو لپاره موږ دا ډرګز ورکو چې دا زموږ سره فرست لاین اف ډرګ چويس دی په ام سی کیوز کې دا راځي په پریویس ایگزام کې دا یاد ساتئ. وس پوسټ مینوپاوزل چې په دې خبره به تاسو نه پوښینو ګوره کوم وګورو کم زموږ سره چې دی کم دا پیریپری د پدې کې زموږ سره کوي دا فیمیل چې د پدې کې د ارومیټایزیشن وکي نو دا زموږ سره دا زموږ سره یو اهم دی ځکه چې په دې وجه دا زموږ سره یو سارس دی زموږ سره کم استروجن چې کم دی کم پوسټ مینوپاوزل استروجن چې زموږ سره په خزو کې مطلب د خبرې دا چې کله یو فیمیل چې داغه عمر د 50 کالو نه سیوا شي نو په دې کې چې کم دا منسترل سایکل زموږ سره کیږي هغه بن شي چې کله زموږ سره منسترل سایکل بن شي دا نارمل خبره کوم صحیح ده چې کله منسترل سایکل بن شي داغه په هغه وخت کې زموږ سره کم د استروجن چې داغه مقدار هم کم شي چې داغه مقدار زموږ سره کم شي نو په دغه ریزلټ کې زموږ سره کیږي کم د مینوپاوزل چې به زموږ سره کېدو هغه زموږ سره شي هغه زموږ سره سټاپ شي د نه علاوه کوم وګورو نو دا استروجن چې دی دا خو نور هم ډیر شي چې دا ورک د پاره چې په فیمیل کې کم چینجز راځي د فیمیل کم نارمل فنکشن د هغه د پاره هم د استروجن چې دا ډیر زیات سړي مطلب ضروری نو اوس کوم وګورو کم د استروجن چې دی
چې دې ته مونږه مطلب کوم دا فیمیل چې دی دا خو الریډي زموږ سره که مونږ وګورو چې پوسټ مینوفیزل وشو نو زموږ سره هغه نارمل ایسټروجن خو ختم شول، چې کله نارمل ایسټروجن ختم شول نو د هغې نه بعد د فیمیل نور کم فنکشن چې د هغې دپاره هم د ایسټروجن ضرورت دی، د هغې دپاره هم د ایسټروجن نیډ دی، نو دا بیا د کوم ځای نه پوره کېږي. د MCQs دې ځای کې چې دی تاسو به کنفیوز کېږئ نه، نو ځکه داسې حساب دی چې کله 50 سال وشي نو هغه ایسټروجن چې کوم دی هغه خو سټاپ شي هلته. خو زموږ سره ما تاسو دا خبره وکړه چې په نارمل کې ایکسټرا چې کوم زموږ سره اډرینل ګلینډ سرفیس و په هغې کې زموږ سره یو ریاکشن به کېدو، اریمیټیز ریاکشن ورته موږ وایو. نو هغه اریمیټیز ریاکشن په رزلټ کې به زموږ سره څه کېدو، هغه به ولې کېدو زموږ سره یو ایسټروجن ول په دې سرفیس باندې چې دی به څه هغې ته مونږ انډروس ټیروډاین ورته مونږ وایو. دغه انډروس ټیروډاین چې کوم دی دا اصل کې زموږ سره څه کوي، دی به یو ایرومیټایزیشن به یې کاز کوي، یعنې مطلب دا چې ایرومیټیز ریاکشن به د دې په لاسه باندې کېده، د دې په وجه باندې کېده. نو هلته خو 50 سال د دې ښځې شوي دي، مینسز کوم هغه ایسټروجن چې ول هغه سټاپ شوي دي، خو دلته کې زموږ سره چې دی دا کوم اډرینل ګلینډ چې دی په دې سرفیس باندې زموږ سره څه کېږي، ایرومیټایزیشن کېږي، یعنې مطلب یو ایسټروجن دی زموږ سره چې په دې سرفیس باندې موجود دی چې هغې ته مونږ انډروسټیروډاین ورته وایو، او هغه انډروسټیروډاین چې کوم دی هغه زموږ سره ایرومیټایزیشن وکړي او یو ایرومیټیز ریاکشن را سره وکړي، هغه انزایم په رزلټ کې زموږ سره څه کېږي، ایسټروجن چې دی هغه پیدا کېږي. نو په دغه وجه باندې په دغه فیمیل کې خو ایسټروجن کم وي، پوسټ مینوفیز ولې پکې، خو د دغې ایکسټرا سرفیس باندې چې کوم زموږ سره د انډروسټیروډاین دی زموږ سره د دې په وجه باندې زموږ سره ایرومیټیز ریاکشن وشي او د هغې په رزلټ کې زموږ سره چې دی ایسټروجن جوړ شي. نو هغه کله هغه ایسټروجن چې دی هغه زموږ سره ابنورمل شي، چې کله زموږ سره هغه ایسټروجن ابنورمل شي نو په دغه رزلټ کې زموږ سره بیا څه کېږي، هلته میټاسټاسټک کینسر وشي. نو چې کله میټاسټاسټک کینسر وشي نو بیا مونږ څه کوو، مونږ دغه دوه ډرګز ورکوو، دا کوم چې ما تاسو ته نوم واغستو چې دا ډرګز بیا زموږ سره سري دا پکې دغه دی ډرګ اف چوایس دی، کوم لیټروزول چې دی یا کوم انسټروزول چې کوم دی دا ډرګز بیا موږ څه کوو په دې پوسټ مینوفیز ول کې چې دی موږ ورکوو، یعنې مطلب دا پکې زموږ سره په میټاسټاټک بریسټ کینسر کې چې دی امپورټنټ دی. اوس زموږ سره چې دی د دې خو انډروسټیروډاین چې کوم دی ریاکشن خو وشو زموږ سره او ایرومیټیز ریاکشن وشو او ایسټروجن چې کوم دی یا انډروجن چې دی د هغې ریلیزینګ زموږ سره وکړو. خو که اوس مونږ وګورو دا ریسپټر ما تاسو ته الریډي دا خبره کړې چې دی دا ریسپټر په سکین باندې په برست ټیشوز باندې دا زموږ سره څه دي دا موجودی په لیور باندې په پیډ باندې دا چې کوم دا فیمیل د چې کله په دې کې د زموږ سره ابنورمل سیکریشن وشي او هغه ډیر شي نو په دغه وجه باندې زموږ سره څه چل شي، مختلف قسم چې کوم دی د هغه ورک او اکټیویټي چې دی هغه څه کې دی شروع کی. نو په دې وجه باندې چې کوم دا خزي دي د دو په پیریپریز کې چې کوم وګورو ایرومیټیز ریاکشن وشي، مطلب دا هغه د لازم سره کوم د انډومیټریم چې دی په هغه کې زموږ سره شي انډومیټریم وال کې زموږ سره بیا څه کیږي، مطلب هغه ټیومر چې دی هغه سیست پکې جوړ شي. نو په دې وجه باندې دا کوم فیمیل چې دی دا پوسټ مینوفیز وال چې دی نو دا مونږ د هغه د پاره ورکو چې کوم دا پروډکشن کیږي د ایسټروجن د ایرومیټیز په وجه باندې چې هغه زموږ سره کې ډیکریز کی یعنی ختم کړي. دا په MCQs کې راځي، دا خبره یاد ساتئ. په هغه ډرګ چې مونږ وګورو نو دغه لیټروزول او انسټروزول چې کوم دی دا زموږ سره ډرګ اپ چوایس دی چې دا مونږ ورکو دا پس ډرګ اپ لاین دی د میټاسټاسټک بریسټ کینسر د پاره، دا یاد ساتئ. نو دی لاړ شي الته کې بریسټ ټیشوز ته او په هغه کې ایرومیټیز چې کوم ریسپټر ول په هغه کې چې به هغه کوم هغه انزایمز ریاکشن کېدو هغه د سټاپ کې چې کله هغه سټاپ شي دا هغه په رزلټ کې زموږ سره انډروسټیروډاین چې دا هغه نه جوړیږي، چې انډروسټیروډاین نه جوړیږي بیا ایرومیټایزیشن نه کیږي، چې ایرومیټایزیشن نه کیږي نو الته ایرومیټیز ریاکشن نه کیږي، چې هغه نه کیږي انزایم نه ریلیز کیږي، چې انزایم نه ریلیز کیږي زموږ سره ابنورمال ایسټروجن نه ریلیز کیږي، چې ابنورمال ایسټروجن نه ریلیز کیږي دا هغه په رزلټ کې زموږ سره کې کوم دا برست ټیشوز چې د پاغه چې کوم ریسپټر دي په هغه ځکه زموږ سره د ایسټروجن کم لیول چې دا هغه ډیکریز شي او دا هغه په رزلټ کې زموږ سره کوم دا برست کینسر شوی دی نو هغه څه شي ختم شي، او چې څومره په سپیډ اپ کې بده سیلز ډیویژن کې یا څومره په سپیډ کې بده سیل چې د سیوا کېدل هغه د څه کې ډیکریز کی ختم کې او هغه انزایم چې دی هغه بلاک کی. نو دا زموږ سره میکانیزم اف اکشن د ایرومیټیز لیټروزولز او انسټرازول چې کوم دی دا هغه ډرګ. وس کومګه د دې نه علاوه وګورو نو